سلامونه ملګرو د ټیم ان انټرپرسونل کمیونیکیشن د درسونو په دوام باندې نن راځو پر نان وربل کمیونیکیشن سکلز باندې کار کوو. دا یو فردي مهارت دی چې زموږ په ګروپي کمیونیکیشن کې ډېر پکارېږي. یعنی کله چې غواړئ د نور سره کمیونیکیشن وکړئ ستاسو دغه فردي مهارت نان وربل دلته معلومیږي چې it is without words بغیر لغتونو څخه دی. یعنی د الفاظو بغیر چې تاسو کوم کمیونیکیشن کوئ هغه نن وربل کمیونیکیشن دی. تاسو یو پیغام لرئ، وینا کوئ، د وینا پر مهال باندې تاسو چیرې ګورئ، د مخ حرکات مو څنګه دي، بدني حرکات مو څنګه دي، څنګه درېږئ، دا ټول ستا د الفاظو سره یعنی ستاسو تر الفاظو هم ډېر پیغام لیږلی شي. که چیرې ستاسو نن وربل کمیونیکیشن ستاسو د الفاظو سره یو شی وي، مطابقت سره ولرئ، then they strengthen if the words and your non-verbal communication skills match. If the words and non-verbal communication skills match, کچیرې ستاسو non-verbal communication او الفاظ match سي، سره مطابقت ولري، نو ستاسو پیغام ډېر قوي کولی شي. They will weaken your message if they don't match. کچیر یو د بل سره مطابقت ونه لري، یعنی تاسو یو څه وایاست خو ستاسو غږ، ستاسو څیره، ستاسو د بدني حرکات بل څه وایي. مثلا د بیرې په حالات کې تاسو کوشش کوئ چې ځان ډېر کانفیډنټ وښایاست چې دا ډېر سخت دی. No, this weakens your message. But sometimes they even replace your message. ځینې وخت کېدلی شي ته یو څه وایې حرکات دې بل څه وایي، د ستاسو حرکات ستاسو الفاظ مکملا محو کوي، د منځه یې وړي او پیغام ستاسو د حرکاتو د لارې څخه خلکو ته لیږدول کیږي. Your non-verbal communication can even replace your words. خو اوس non-verbal communication کې موږ څه شی لرو؟ non-verbal communication بیخي ډېر دی. یعنی کله چې تاسو لیکئ یا ستاسو ډیزاین د وره کې ستاسو کوم چینل چې انتخابوئ هغه ټول په نن وربل کمیونیکیشن کې راځي. خو موږ دلته راځو پر فردي مهارت باندې کار کوو. ستاسو په نن وربل کمیونیکیشن کې یو ډېر مهم شی هغه دا دی فیشل ایکسپریشنز دی. فیشل ایکسپریشنز یعنی ستاسو د څیرې احساسات سره کم دي. ستاسو خپله څیره څه رقم استفاده کوئ. مثلا د خوښۍ پر وخت باندې خاندئ، د درد پر وخت باندې مو تندی تریو نیولی وي، یا د یو چا سره چې کوم شریکي کوئ ډېر مو ځان عاجزه نیولی وي، د یو چا څخه چې یو څه غواړئ. مختلفو حالاتو کې مختلف فیشل ایکسپریشنز لري چې دا ستاسو په کاروبار کې ستاسو په ژوند کې ډېر مهم رول لوبوي. یعنی هر وخت یو رقم مخ نیول، هر وخت یو رقم څیره نیول، هیڅ خندا نه لرل، دا هغه څه دی چې باید تاسو یې زده کړئ چې کله ښه کار وي خوشحاله اوسئ، خراب کار وي د څیرې څخه هم باید ستاسو احساسات څرګند کړلی شي. بل مهم شی دا دی چې جسچر ان پاسچر، ستاسو د لاسونو حرکات. ګورئ جسچر څخه حتما مطلب دا نه دی ته به نو هر لفظ وایې ته به لاسونه ښورئ، لاسونو حرکات بې ځایه کول دا جسچرز نه دی. جسچرز څه شي دی؟ جسچرز are movement of your hands to support your words. To support your words. ستاسو د الفاظ سپورټوي. مثلا په خبرو کې یو ډېره مهمه نقطه ده چې غواړئ امفسایز پر وکئ، هلته لاس ورسره ښوروئ. یو ډېر مهم عادت دی مثلا لاس ورسره ښوروئ چې دوه نفره. نو هر ګړی د هر شي دپاره جسچرز داسې نه چې تاسو سره ښوروئ. یو مهم پیغام کې یو مهم لفظ یو مهم شی وي هلته تاسو د لاسونو حرکات لرئ، جسچرز. او بل posture دا دی چې how you carry your body. It is all about your body. تاسو لاسونه، پښې، اوږې، سر، ټول بدني حرکات مو څه رقم په څه ترتیب پر چوکۍ باندې کښېنئ، څه رقم پر فرش باندې کښېنئ، څه رقم د اډینس و مخ ته پر سټیج باندې درېږئ، څه رقم په یوه غونډه کې ګډون کوئ. په غونډه کې چې ګډون کوئ مخ ته مو لاسونه پر میز باندې اچولي، که شاته مو دا ځان اچولی پر چوکۍ باندې، دا ټول ستاسو پاسچر دی. ستاسو پاسچر او ستاسو جسچر چې ته څه رقم قدم وهې، د ستاسو قدم وهل چې څه رقم روان یاست، دا هم یو خام پیغام لیږي چې تاسو څومره کانفیډنټ یاست، تاسو څومره پر ځان باور لرئ او تاسو څومره په خپل دغه کمیونیکیشن کې سکسسفل یا کامیابه یاست.
د دې ترڅنګ بل ووکل کریکټریسټکس دي. ووکل کریکټریسټکس ستاسو اوازونه دي، ستاسو غږیز خاصیتونه دي، یعنی د احساساتو پر وخت باندې خپل غږ څنګه کنټرولولی شئ، څنګه د خپل غږ څخه د خپلو احساساتو دپاره استفاده کولی شئ، خفګان په ښکاره کولی شئ، درد په ښکاره کولی شئ، خوښي په ښکاره کولی شئ، غږ پورته کوئ، غږ کښته کوئ تر څو په ډېر نرمو الفاظو باندې خبرې وکئ. دا ټول ووکل کریکټریسټکس دی. که چیرې دا وکولی شئ دا ډېره ښه خبره ده. اما اکثره وخت په ډېرو احساساتو کې د دې کنټرول سخته ده چې دا په کمیونیکیشن کې باید زده سي. بل پرسنل اپیرنس دی. پرسنل اپیرنس یو دا دی چې ته ښایست لرې، ستا ظاهري بڼه ده، ته طبیعي ښایسته یې، هغه جلا خبره ده. د ټولو ښایسته انسانان خوښېږي، خو ځینې شیان چې هغه ستا په لاس کې دي، ستاسو په پیغام کې ستاسو پرسنل اپیرنس ډېر مهم رول لوبوي. مثلا که زه تدریس په کندهار کې کوم، کندهار کې د کندهاریانو تر مابینځ په یوه غونډه کې ګډون کوم، نو دلته که چیرې ما غاړه اغوستې وي پروا نه کوي. چیرې چې اوسئ د هغو په رقم لباس واغوندئ. هغه حالت ته په کتو، مثلا که چیرې تاسو د امریکا سفارت کې انټرویو لرئ، هلته نو بیا په غاړه کې ورتګ مناسب نه دی، هلته یو ښه سیټ مهم دی. تاسو مثلا کابل کې په یو پوهنتون کې تدریس کوئ، هلته یو ښه سیټ، یو ښه درشي ښه خوند درسره کوي. مګر په کندهار کې کالي ښه خوند درسره کوي، دلته بیا درشي خوند نه درسره کوي، چې هر څومره رسمي حالات هم وي. څه رقم لباس اغوندئ، وریښتان څنګه ږمنځوئ، ږیره څنګه سموئ، که نجلۍ یاست پوړنۍ څنګه پر سره وئ، دا ټول د ستاسو پرسنل اپیرنس ستاسو په کمیونیکیشن کې ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې زه اوس تاسو ته تدریس کوم، زه راسم یو ټي شرټ واغوندم چې پر ځګر باندې مې کارتوني یو د پښیو د موږکو د نورو شیانو عکسونه پر باندې، نو ډېر جالبه رنګونه یي، دا پیغام ډېر ضعیفه کوي. بل څه دی ټچ. ټچ ستاسو په نن وربل کمیونیکیشن کې ډېر مهم دی. مثلا د ارګنایزیشن د رئیس په توګه باندې تاسو یو بریا لاسته راوړئ، دلته تاسو څه کوئ؟ کارمندان په غېږه کې نیسئ، لاس ورکوئ، او که لرې ځینې پاتې لري فقط په غږیزه توګه باندې د لاسونو په حرکاتو باندې دوی ته تبریکي ورکوئ او خوښي اظهاروئ. ټچ ډېر مهم دی. په مثلا په ځینو ځایونو کې په روغبړ کې غېږه راځي، په ځینو ځایونو کې لاس ورکول راځي، په ځینو ځایونو کې مثلا په انډین کلچر کې چې د لرې څخه لاسونه یو بل ته کله چې نارینه او ښځینه وي هغه لاسونه نه ورکوي، یا مسلمانانو کې لاس ورکول نشته، نو دلته بیا ټچ ډېر مهم دی. چې تاسو دا په نظر کې ولرئ چې آیا یو چا یو ښه کار وکړي په غېږ کې ونیسمه، خوښي ورسره اظهار کړم، د لاس ورکړم، د لرې څخه یو څه ورته ووایم، څومره فاصله ورسره مراعات کړم ټچ کې. نو بهترین شی دا دی که تاسو نه پوهیږئ چې دغه کلچر کې، په دغه کلتور کې څه رقم ټچ باید وسي او آیا ټچ وسي که ونه سي، نو بهتره دا ده چې avoid touching the person. دا بهترینه لاره ده. بل ټایم اینډ سپیس ډېر مهم دی. ټایم څخه وخت دی. دوه کسان یو اپاینټمنټ لري، یو نفر ناوخته راځي تر څو وښیي، قصدا ځینې کسان ناوخته چې وښیي چې ولا زه دی I am superior to that person، نسبت هغه کس ته زه لوړ مقام لرم، نسبت هغه کس ته زه یو شخصیت یم، ځان تر نورو لوړ کړي، قصدا ناوخته راځي. یو څوک دی د دې دپاره چې هغه بزنس میټر، هغه کومه بزنس موضوع چې ده د هغه د کښته ښکاره کولو دپاره چې ولا دا دونه مهم نه دی، قصدا یو څه ناوخته ورته، یا هغه نور کسان دوی منیپولیټ کوي، تر تاثیر لاندې یې راولي، ناوخته ورته. ځینې کسان د خلکو احترام ساتي، د خلکو د وخت احترام ساتي، یو شي ته په درنه سترګه ګوري، قدر یې کوي، هغه پر وخت باندې راځي. پر وخت باندې کار کول، پر وخت یو ځای ورتګ، دا ډېر مهم شی دی. بل سپیس دی. یو څوک دی په دفتر کې یو میز لري، تاسو د میز و شاته هغه نفر ناست وي، تاسو راځئ د میز سره د هغه و څنګ ته درېږئ، دغه میز پرسنل سپیس دی دغه کس، تاسو اجازه نه لرئ تر میز ورته رادورې سئ مګر بغیر له دې چې اجازه درکړي. که اجازه درکړل راتللی سي. یا یو څوک دی پر چوکۍ باندې ناست دی، هلته بله چوکۍ پرده ته راځئ، د هغه نفر د چوکۍ و څنګ ته و پښو ته ورته کښېنئ. دا ځینې شیان دي چې سپیس، د خلکو شخصي سپیس باید مراعات سي. په غونډه کې ناست یاست، آیا ټچ باید سره کښېنئ، که یو څه لرې سره کښېنئ، دا د هر څوک خپل ځان ته پرایویټ سپیس لري چې د هغه مراعاتول ډېر مهم دي.
نو دا اوس موږ په نن وربل کمیونیکیشن سکلز کې البته نن وربل کمیونیکیشن سکلز په ډیرو نورو شیانو کې در سره وایو خو د نن دپاره بس ده مننه